مریم آیت نمبر 56 صفحہ 492 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله إدريس عليه السلام إنه كان بشكاده صديقا نبيا اختنى پیغمبر ورفعناه اوجد کړو موږ دې مکانا علیا اوجد مکان تا بسم الله الرحمن الرحیم مخکنی آیاتونو مبارکاونه د انبیاء کرامو ذکر روان دی اوس باغی کې د حضرت ادریس علیہ السلام حالات اغا ذکر کی ادریس علیہ السلام دا د حضرت نوح علیہ السلام نا زر کاله مخکې تیر شوی مفسرین حضرات فرمایي چې دا د نوح علیہ السلام په نیکونو کې راځي او د حضرت آدم علیہ السلام نه بعد چې چاته پیغمبري ملو شوي نو هغه ادریس علیہ السلام دی او دیتا الله تعالی دیش صحیفه ورکړي واړه کتابونه باغې کې مواعظ باغې کې نصیحتونه دیش صحیفه هغه په دې باندې نازل شوي دي ادریس علیہ السلام علم نجوم او علم حساب د دې ایجاد هغه د کړي علم نجوم یعنی د ستورو په حالات باندې پیژندل دا ستوره حکم دې تعالی دا د الله تعالی ورکړو دا سي علمي حساب ګوتان اوس کوم حساب کو مینس دې ایجاد دا نوح عليه السلام کړه الله تعالی وتا د معجزې په طریقې سره دا خودلی قلم باندې لیکل قلم لیکل دا ادریس علیہ السلام شروع کړی دا شانتي د کپړو استعمال موږ او تاسو چې کپڑے استعمالو بدن په پټاو دا اول ادریس علیہ السلام استعمال کړی دي او هغه ته الله تعالی د دې د ګڼلو طریقه خودلی دینه مخکې به انسانانو په سرمن باندې ځان پټولو زناورو په سرمن باندې میدان پټولو یا الله تعالی ادریس علیہ السلام ته دا طریقه خودلی ده دا شان د نام ټول دا طریقه دا کانی چې جوړ شوي دي کیلو او سیر او دړی او وغیره ذالکه دا د ادریس علیہ السلام د زمانې نه روان اسلحه د جهاد آلات دا چې ایجاد شوي د تور او غشو دا کمان وغیره هغه زمانه کې دا اسلحه و دا الله تعالی ادریس علیہ السلام ته باقاعده خودلی دي او دوی باقاعده جهاد هم کړو قابیل چې دا د آدم علیہ السلام زوی او خپل ورور حابیل قتل کړو دا قابیل اولاد به هم بیا د حابیل د اولاد سره نه لګید یا د اولاد دشمنی روانه او د قابیل اولاد هغه کافرانو د دین دشمنانو ادریس علیہ السلام سره جهاد هم کړی اسنه باقاعده هغه استعمال کړی یعنی ډېر کمالات الله تعالی ادریس علیہ السلام کا ورکڑی انسان چوش ماری علم نجوم علم حساب قلم کپڑا او دا شانت نام طول اسلحہ دا دیر اعلی سزونه الله تعالی د ادریس علیہ السلام په لاس باندې باقاعده ښکارا کړی په تور معجزه الله تعالی فرمایي انه کان صدیقا نبیا ډیر رښتینی پیغمبر ورفعناه مکانا علیا الله وی موږ ډېر لوی مقام ته ورکړ بعض روایتو کې راغلي چې اسمان ته جمدې اوچت شوی لکه څنګه چې عیسی علیه السلام هغه اوچت شوی دی خو صحیح خبره هغه ده چې حضرت مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي چې اسمان ته اوچت شوی که نه اوچت شوی قرآن مجید تفسیر په هغې باندې هغه موقوف نه دی د هغې نه بغیر هم د قرآن مجید تفسیر کېږي دلته د اوچتېدو نه مراد دا دی چې الله د نبوت لویه مرتبه ورکړي دا معنی وشي نو ډېره به اسانه شي ځکه کومو احادیثو کې چې راغلي دي
دې اسمان ته جمدې او چې شوی هغه ضعیف دي هغه حدیث مبارکه ضعیف دي بعضې صحیح نه دي عیسی علیه السلام متعلق صحیح احادیث راغلي دي چې هغه اوچت شوی دی ادریس علیه السلام متعلق بعض روایات کې راغلي هغه احادیث مبارکه قابل غور دي یعنی هغې کې ضعف دی یا کمزوري ده پکې د دې وجې نه د داسې ترجمه وشي چې ورفعناه مکانا علیا په اولاد کې ډارک بعد پیدا شوي چې هغه ادریس